سلامونه او نیکی هیلې. زه ډاکټر ولیدالله عادل صاحبزاده د اعظمي سیستم او د ځیګر د ناروغیو متخصص د هندوستان هېواد څخه ستاسو په چوپړ کې نننۍ موضوع زموږ د NAFLD یا نن الکولیک فیټي لیور ډیزیز په کووډ 19 کې یا د کورونا وایرس په مریضانو کې NAFLD او د لیور انجری. نو اول برای شو د کورونا وایرس آوټبریک ته چې اول ځل په ووهان کې په 18 د نومبر اولنۍ کیسو بعد دغې نه WHO په 11 د مارچ باندې دا ډیکلیئر کړو چې دا پینډمیک یا یو وبا دی. بل راځو که چېرته موږ وګورو د کووډ 19 یا سارس کووډ 2 دا د سارس خاندان څخه دی. نو په دغه نقشه کې اول د چاینا نه شروع شوی دی ټول دنیا ته خپور شوی دی چې د روزمره دغه میپ چینج کیږي ځکه دا د دغه کووډ 19 باندې څومره ناروغ ځکه چې په دغه ناروغي باندې روزمره زیاتر ډېری ممالکو کې تقریبا په آل اوور د ورلد کې 200 ممالک په دغه ناروغي باندې اخته دي. نو دغه ناروغي ګراف روزمره زیاتیږي او تغییرات پکې راځي. موږ د کووډ 19 ترانسمیشن اینڈ کلینیکل منیفیسټیشن ګورو ځکه دا کووډ 19 خپله د اپر اینڈ لوور ریسپایرټري ټرک ډیزیز دی چې دا د ترانسمیشن د خولې پوزې یا د سترګو لارې نه صورت نیسي ترانسمیشن یې راځي. نو د خپله کلینیکل سیمپټمز چې دي چې په هغې کې د جملې څخه تبه دی، سردردي دی، ځان دردي دی، چست پین دی. نو دې سره سره دا څه جی آی سیمپټمز هم لري چې په هغې کې انورکسیا دی، ډایریا، ناژیا اینډ وومیټنګ دی. نو چې کله دغه ناروغي باندې څوک اخته کېږي دا خپله یو سیسټمیک انفلامټري منځته راځي چې کله سیسټمیک انفلامټري منځته راغی نو هایپوکسیمیا راځي یا هایپوولیمیا چې د هغې نه وروسته په سپسس باندې تبدیلیږي. چې کله سپسس باندې تبدیل شو دا سایټوکین سټروم جوړ شو. سایټوکین سټروم چې کله جوړ شو دا د بدن په نور ارګانونو باندې هم اغیز اچوي چې د هغې جملې څخه برین دی، زړه دی، زموږ رینل سیسټم یا کډنیز دي او زموږ کولمې دي، کولمې هغه فلورا چې دی او لیور انجری هم رامنځته کوي. نو موږ به اوس په دغه بخش کې لیور خواته ځو چې په لیور کې کوم انجری منځته راوړي او څه خل منځته راوړي. دغه څېړنې دا هغه اولنی پیپر چې پبلش شو په لینسیټ کې اولنی پیپر د ووهان ښار څخه چې دا ټوټل 99 کیسونه په دې کې راجمع شوي. د 99 کیسونو کې که چېرته موږ چارټ ته وګورو دلته ډایریا 2% او نوژیا اینډ وومیټنګ 1%. ورسره که چېرته موږ د لیور انزایم ټیسټ وګورو په لیور انزایم کې زموږ ELT 28% او EST 15% په ټوټل په 99 ناروغانو کې. ریسنټلی چې کوم ریسرچ دی نو تقریبا دغه د 38 ریسرچ سټډیز پیپر دی چې د دې سټډیز پیپر میټا انالیسس دی ځکه که چېرته موږ 38 سټډیز راواخلو نو هغه ډېر مشکل دی چې یو به یو تشریح کړو. نو موږ د 38 سټډیز میټا انالیسس اخیستی چې په هغې کې موږ ګورو په هغه کووډ 19 پیشنټ کې جی آی سیمپټمز انورکسیا 18.8%، نوژیا اینډ وومیټنګ 10.2%، ډایریا چې دی 12.9% او ابډومینل پین چې دی 4.4%. که ابنارمل لیولز آف لیور فنکشن ټیسټ وګورو یا لیور انجری وګورو نو دا 29% دی. نو اولنی میسیج موږ ته دا راغی چې په کووډ 19 د کووډ 19 په ناروغانو کې 1/3 لیور انجری سبب ګرځېدی شي. که چېرته موږ دغه چارټ ته وګورو دغه چارټ کې د خپله لیور انجری کېدی شي ډایرکټ افیکټ د وایرس د وجې نه وي ځکه چې دغه وایرس کووډ 19 وایرس د EC2 انهبیټر باندې ځان اټیچ کوي. دغه EC2 انهبیټر زموږ په ریسپایرټري ټرک کې لرو، ګټ کې لرو او ورسره موږ په لیور کې لرو او په کولنجوسایډس کې، ځینې هم په هیپاټوسایډس کې هم لیدل کېږي. نو یو چانس کېدی شي چې دغه ډایرکټ افیکټ د وایرس په لیور باندې وي یا چانس یې کېدی شي دغه
پیشنټ په امینو سپریشن باندې یا دغه پیشنټس ډرګ ټاکسیټي دی وجنه انجری شوی. نو دلته یوازې یو اټاپسي بایوپسي اخیستل شوی دی چې په دغه کچیرته موږ د دغه اټاپسي پیتالوجي ته وګورو نو په دغه پیتالوجي کې لیدل کیږي چې هپاټوسایت کې او کولونوسایت کې کوم انجری نشته، لیکن د ټي سیلز اوور اکټیویشن ښکاري او ټي هیلپر 17 سیلز انکریز شوي دي د های سایټوټاکسیټي اف CD8 ټي سیلز د وجنه چې دا صرف د امیونو میډیشن امیونو سپریشن د وجنه یا امیونو میډیسن د انجری د وجنه رامنځته کیږي. نو مونږ وایو چې په لیور باندې کوم انجری چې دی یا دوه علت لري، یا ډایرکټ افیکټ د وایرس دی یا مین وایل د ډرګ د وجنه کوم دواګانې چې استفاده کیږي د هغې د وجنه، یا په دغه پیشنټس کې چې کچرته دغه یو چارت دی، دا چارت ACLD ریسنټلی خپور کړی دی. و کچیرته تاسو ته کوم مریضان راځي د هغوی لیور انزایم د خپل نارمل ویلیو نه زیاتی، نو تاسو د هغوی اول هپاټایټس بی او هپاټایټس سی چیک اپ وکړئ. کچیرته هغه په کوم میډیکیشن باندې نه او تاسو ته ښکاري چې دا بایلري ابسټرکشن نه یا وینوس ټرمبوسس نه، نو تاسو باید هپاټایټس بی او سی وګورئ. کچیرته دغه هپاټایټس بی او سی نارمل وو مینز دغه نیگیټیو او مریض لیور انزایم نه زیاتیږي، ډیر زیات ویلیو نو سټیبل نو تاسو کنټینیو هغه مانیټر کړئ. کچیرته هغه ورځ په ورځ زیاتیږي نو تاسو فردر تاسو سایټوکین ریلیز سنډروم وګورئ ورسره یا نور انډیوس لیور انجری پلټنه وکړئ. بعد د هغې نه که ضرورت وي تاسو اټوپسي د هغې نه والئ. یو بل ډیر زړه پورې سټډي چې دا هم د په چاینا کې دی، موږ ځکه د چاینا سټډیز راخیستي دي ځکه چې ریجن یې چاینا دی او په چاینا کې ډیر زیات سټډیز شوي دي. دغه پیپر ریسنټلی پبلش شوی. په دې پیپر کې هغه ناروغان اخیستي، لارج نمبر اف ناروغان چې په ووهان کې دي او نورو ښارونو کې، او دای سره کمپیر کړي دي. نو هغه ناروغان چې په ووهان کې په کووډ 19 اخته وو د هغوی LFT نظر نورو ښارونو کې چې په کووډ 19 باندې اخته وو د هغوی LFT اوچت و، چې اب نورمل LFT د 6.2 څخه تر 6% او دغه سټډیز درې مهم څیز راپورته کوي. هغه دا چې په ووهان کې چې کوم ناروغانو نو په هغوی کې LFT اوچت و، دویم په اډلټس کې دا ډیر LFT اوچت و نظر ماشومانو ته، او دریم په نارینه‌و کې LFT یا لیور انجری نظر ښځینه‌و ته زیات و. او دا سټډي کې هم راغلی چې کووډ 19 زیاتر په نارینه‌و کې یا نارینه په دې ډیر زیات مصاب دي نظر ښځینه‌و ته. یو بل سټډي چې دې سټډي کې صرف هغه سیویر مریضان یې کتلي سره کمپیر کړي دي چې چا ALT او AST زیات و، چې په دې کې هغه پیشنټ 62% په ICU کې پیشنټ و چې هغه اور 25% چې په نن ICU کې و. نو د AST او ALT په هغه ناروغانو کې اوچت و کوم یو چې زیات سیویر و په ICU کې و. دې کې یو کیس داسې ریپورټ شوی چې د هغې ALT او AST ډېر زیات اوچت و، اراؤنډ 7000 and 1400، چې هغه کیس په AGG کې هم خپور شوی. هغه اکیوټ هپاټایټس و، کووډ 19 پیشنټ په اکیوټ هپاټایټس لاحق و، او نور هغه پیشنټ چې کوم یو ایکسپایر شوي نو په هغې ټولو کې AST او ALT لیول ډیر زیات اوچت و. نو دا دویم میسج موږ ته دا برسېره کوي چې هغه ناروغان چې په کووډ 19 اخته وي او ډیر زیات سیویر وي نو هغوی لیور انجری چانسز ډیر زیات دی او نو د هغوی د لیور انزایم ډیر زیات اوچت وي. زمونږ دویم برخه نیفلډ په کووډ 19 ناروغانو کې. اول خو باید وویل چې نیفلډ یو ډیر کامن ناروغي دی، د ځیګر ناروغي دی په ټوله نړۍ کې، چې په انډیا کې دېرش نه تر 50% پورې دغه ناروغي باندې کسان مبتلا دي. د افغانستان ډیټا موږ سره نشته نو ځکه موږ د انډیا ډیټا اخیستی دی. بل دغه خپله نیفلډ چې دی دا د لیور د انزایمونو د اوچتېدلو یو ډیر کامن کاز دی.
مونږ وایو که آیا د په نفلټ په موجودیت کې دغه انزایم زیاتیږي او که نه. دویم نفلټ خپله اسوسییټ دی د زیات عمر سره او په میټابولیک سنډروم دپاره. نو که چېرته موږ د کووډ 19 ډیټا واخلو نو موږ ته کووډ 19 کې د فیټالیټي ریټ په هغه ناروغانو کې زیات دی چې څوک اوبیسټي ولري یا شکر ناروغۍ باندې مبتلا وي، فشار تکلیف ولري یا کارډیاک ډیزیز ولري یا د زړه ناروغي ولري. نو موږ وایو آیا نفلټ افیکټ په سیویریټي یا فیټالیټي ریټ په هغه ناروغانو کې زیاتی چې څوک کووډ 19 لري او که نه. دریم کوم انویسیف یا نن انویسیف ډایګنوسس په هغه ناروغانو کې چې څوک کووډ 19 لري هغه څنګه وکړو، څنګه ډایګنوس کړو په هغه ناروغانو کې چې څوک کووډ 19 لري. د نفلټ دغه ډیټا د جرنل اف پری پروف چې جرنل اف هیپاټولوژي دی دلته دغه سټډي شوی چې دا سټډي هم چاینیز سټډي دی. په چاینا کې 2 روغتونونو کې دغه سټډي شوی چې ټوټل 202 هغه کووډ ناروغان چې نفلټ انفارمیشن یې درلودل چې د هغوی LFT ریزډ و چې دغه ریسرچ ټوټل 1 میاشت وخت نیولی. نو د اډمیشن وخت کې 50% هغه ناروغان چې د هغوی LFT ډیرینج یا لیور انزایم اوچت و، نو په هغې د جملې څخه 30% ناروغان په نفل ډایګنوس و چې د نفل ډایګنوس لپاره په دغه کووډ 19 ناروغانو کې نن انویسیف پروسیجر اجرا شو چې په هغې د الټراساوند او هیپاټیک سټیټوسس انډیکس په واسطه دغه ډایګنوس چې دا نفلډ لري. چې کله نفلډ او هغه ناروغان چې نفلډ نه دواړه کمپیر شول، په هغه ناروغان چې په نفلډ درلودل نو د هغوی د اډمیشن نه تر ډسچارج وخته پورې 80% د LFT ډیرینجډ و. دویم د دوی های ریسک د مریض د ناروغي های ریسک پروګریشن. دریم وایرل شیډینګ ټایم هم په دوی کې زیات و نظر نن نفلډ ناروغانو ته. چې کله ان ویریډ او ملټي ویریډ انالایز شو په دې کې راښکاره شو هغه ناروغان چې نارینه و 6 میل ایج یا عمر د 80 څخه زیات او بیمای هایر بیمای درلودل او انډرلایننګ موربیلیټي درلودل او په نفلډ باندې اخته و، نو د آډ ریشو د هغې 6% و چې دغه 6% اسوسییټ و د کووډ 19 په پروګریشن باندې. نو دا موږ ویلی شو چې کوم ناروغان چې په نفلډ باندې اخته وي د هغوی 6% زیات چانس لري د کووډ 19 په اخته کېدو، او کوم کووډ 19 ناروغان چې په نفلډ باندې اخته وي نو د هغوی دغه وایرل ټایم چې دی یا د وایرل شیډینګ ټایم هغه نظر هغه ناروغانو ته چې نفلډ نه لري زیات دی. دغه په کوم میکانیزم باندې نفلډ ناروغانو کې کووډ 19 پروګریشن زیاتی، دا سټډي تر اوسه هم روان دی. ځینې څېړنې ښیي چې ګټ کې هم موږ ECT ریسپټرز لرو، هغه ECT ریسپټرز RNA ټرانسفر کوي لیور ته through the gut او لیور کې چې کوم مایکروفیجز دي سایټوکینینز دي هغه اکټیویټ کیږي، نو کېدای شي د هغې څخه دغه پروګریشن زیات شي. خو دا تر اوسه دا څېړنې روانې دي چې همدا یې مین وجه دی او که نه. د نفلټ یا نفلټ تشخیص په کووډ 19 ناروغانو کې په کووډ 19 ناروغانو کې لازمي نه دی چې موږ د نفلټ تشخیص وکړو، ځکه چې په دغه یو ډېر های ریسک دی، ځکه د هغې ډایګنوز لپاره الټراساوند استفاده کیږي په نن انویسیف کې او الټراساوند ایکسپوژر لري. نو لازم نه دی چې دا تشخیص وشي، ځکه خپله د نفلټ یو سلو پروګریشن دی په لیور ډیزیز چې تقریبا 10 کاله ټایم نیسي. نو سټډیز دا ښیي چې ضرورت نشته چې تاسو د هغې ډایګنوز ته باره الټراساوند وکړئ او ځان نورم ایکسپوز کړئ. ځینې SIA فیټي لیور انډیکس استفاده کوي ډایګنوز لپاره، لیکن هغې دپاره الټراساوند لازمي دی. نو سټډیز ښیي چې کووډ 19 پیشنټ د نفلټ دپاره لازم نه دی چې په هغې باندې فردر انویسټیګیشن وشي او هغه ډایګنوز شي. او په دغه حالاتو کې نن کووډ نفلټ پیشنټ چې دي نو ASLD کوم نوی
سټډي چې شوی په هغې کې ښیي نه باید تاسو په دغه مریضان ورکپ وسوکئ چې کله لاکډاون خلاص شو چیز نارمل شو بعد د هغې نه تاسو دغه ناروغان نارمل وګئ او انویسیف ټول پروسیجرونه لکه لیور بایپسي دا ټول ته اجازت نشته چې دغه پروسیجرونه باید اجرا کړی شي. په آخر کې سمري لیورجډي په کووډ 19 ناروغانو کې د 19 نه تر 29% یعنی 1/3 چانس شته. په نفلډ په کوم ناروغانو کې چې نفلډ دي نو په هغه کې د لیور انجری چانسز شته. نفلډ کېدای شي چې د سیویریټي یا 6% د کووډ 19 هغه سیویریټي زیات کی خو په هغه ناروغانو کې چې هغوی اولډ ایج ولري عمر زیات وي یا موربیډیټیز ولري میټابولیک سنډروم ولري د زړه شکر هایپرټیشن ناروغي ولري. چون دې کې زیات ډیټا فعلا د پاره نشته څېړنې روان دي. یو سټډي فعلا په انډیا کې یا آیکون ډي او په گو ایشیا کې 2 سټډیز روان دي د کووډ 19 په ناروغانو باندې چې په راتلونکي هیله بخونکي دي. د تشخیص د نفلډي باید نن انویسیف شي که هغه کووډ 19 ناروغان وي که کووډ 19 باندې اخته ناروغان نه وي. لیور بایپسي په دغه حالاتو کې باید هیڅ ونه کړی شي. خپل هغه لایف سټایل موډیفیکیشن باید وکړي کور کې چې کوم ایکسرسایز باید وکړي سوشل ډسټنس نه ټول مهم دی چې د ګڼه ګوڼې نه ځان وساتي او خپل خوراک ډایټ کنټرول کړي او کوم هغه دواګانې چې د نشت لپاره یا نفلډي لپاره استفاده کوي هغه کنټینیو وساتي هغه وخوري او کوشش وکړي چې شفاخانې ته زیات لاړ نشي. د ټلیفون په واسطه یا ټیلی کمیونیکیشن خپل ډاکټر سره تماس مننه ژوندی اوسئ چې تر دغه ویډیو مو کتلو. امید لرم چې ډاکټر صاحبان دغه ویډیو وګوري او د هغوی په ګټه تمام شي او که چېرته تاسو هم په ګټه تمام شو نو کولی شئ چې مخکې شیر کړئ. مننه ژوندی اوسئ. امید لرم چې په کورونو کې پاتې شئ ځکه دغه وبا یوازینی تداوی به ووایو یوازینی مخنیوي لاره دی چې په کورونو کې پاتې شو او روغ پاتې شو. سلام علیکم.